آدم علیہ السلام یو شان جاړي د سترګو مبارکو نام مسلسل اوخ کی تویږي په دغه وخت کې د ځنګل یو اوسه راغله او آدم علیہ السلام ته ورنږدې شولا اوسه ور سره په خبرو گویا شو او آدم علیہ السلام ته یې سر ور ټیټ کو او د سترګو نه اوخ کې توی شوې سلګې یې واله او آدم علیہ السلام ته وای ته د الله نیک بندای چې ته جاړې ستا دا جړه مال زړه زخمی کوي نو تا سره زم په غم کې شریک یم ته یوازې نه بلکې زم تا سره تعزیت کوما ستا په غم کې زستا ملګری ما چې آدم علیہ السلام قتل نو خصوکم نو چې آدم علیہ السلام لتب تسلیو کی آدم علیہ السلام لپام بدل کی نور سوک نو صرف دا یو اوسه راغلا او آدم علیہ السلام له تسلی ورکړه نو عمدغه اوسه باندې د آدم علیہ السلام مهرباني او شفقت مراغه او د دې اوسه په شاه باندې خپل لاس مبارک راخ کلو د دې اوسه په شاه چې لاس مبارک راخ کا نو پدې کې خوشبو پیدا شوا د مشکو خوشبو پدې اوسه کې قدرتی پیدا شوا اوس دا اوسه خود دې ز فارغ شوا او په ځنګل کې نور مرګري اوسه چې وی اغیل لاړو او سره شریک او یو ځای شوا نو یو اوسه متګوري بل اوسه متګوري او حیران دي او دې اوسه نه تاسو کوي چې دا تا کې څه چل شوی دی تا کې عجیب خوشبو راغله دا وی دې اوسه ورتوي چې نور خو ما کې اسم د کمال نشتا خودم را چې اغه د ځنګل په اغه کې ناره باندې یو ګټه باندې یو سړی ناس ډېر بزرگ دی او د الله نیازبین دی به اختیار دومره جاړي سلګي وخی چې زه په خفه شوم نور علم تعزیت مې ور سره وکړه چې ته خفای تا سره زم په خفغان کې شریک یم نه چې ما سره تعزیت او همدردی اظهار وکړو نو دغه ولی الله زما په شا باندې لاس راخ کلو سره سمدستی په ما کې خوشبوئی پیدا شوا نو دا اوسو وی چې را داسې به مونږ موکو آدم علیہ السلام لبور شو مونږ به ور سره همدرد اظهار وکړو چې زمونږ په شا لاس راکاږي چې په مونږ کې خوشبو پیدا شي دغه د ځنګل اوسه راغلی دي او نمبر په نمبر باندې آدم علیہ السلام ته مخې ته راځي او هر اوسه وتوي صاحب ستا په غم کې مونږ تا سره شریک یو او مونږ تا سره د غم او د همدرد اظهار کوو نو هر اوسه بدا سے مخه ته تیرې دو آدم علیہ السلام د یوی اوسه پشا باندې لاس مبارک راخ کړی دی ټول اوسو باندې پشا لاس مبارک راخ ک په یو کې خوشبو را نغلا صرف هغه اولنې اوسه کې خوشبو راغله دا علماء دین علماء اعظام علماء کرام فرمایي وای دا ټول اوسو کې خوشبو را نه صرف دی یو اوسه کې خوشبو راغله د داولې یو کې چې خوشبو راغله نو دا د دې اخلاص طرف ته اشاره ده په دې اوسه کې اخلاص او ځکه الله رب العالمین د دې اخلاص خوښ کو او داغه د برکت دې کې خوشبو پیدا شولا او د نورو کې اخلاص نو نیوی چې مونږ کې خوشبو څنګه راشي نه چې اخلاص پکې نو خوشبو پکې پیدا نشو کې دې طرف ته اشاره ده چې کم بندا نیک عمل کوي په اخلاص سره کوي نو دغه اخلاص والا عمل دا بقابل قبول وی الله تبخوخي او که اخلاص پکې نوي نو که د احد د غر نه لوی عمل کړي قابل قبول بني الله تخوخ بني الله به نه قبلای